دا سیاسي اختلاف د ډېر پخوانه را روانو دا بې ادبي په دې لنډ وخت کې تا ما ورته ولیدله دا بې ادبي ختمه کړو اختلاف دا اول نه و ای به هم او بیا به مې چې کومې نن یو ځای دي د دوی اختلاف شته چې کومې نن ځان لدی د دوی اختلاف شته دا هم سبا را یو ځای کېدی شي دا سیاسي میدان دی دې کې هر څه راتلی شي خو اختلاف په خپل ځای او د یو بل ادب احترام به کوو د یو بل سپکاوي به نه کوو د یو بل ناقدري به نه کوو د بل سپکه خپله درانه د یو په سر خبرې د بل په سر خبرې د یو لیډر بد وایه او د بل لیډر ښه وایه په الله قسم د خورم د دې خبرو نه ځان وباسئ دا مونږ چې څومره د ژبې ګناهونه عام شو د دې د وجې نه ګوره لوی لوی عذابونه راځي محترم خصوصا د دې خپلو لیډرانو یو سړی په کومه پارټۍ کې دی دته کومه پارټي ښه ښکاري هغه پوه شو خپل کار یې پوه کړه خو د بل د لیډر بد مه وایه بل پسې خبرې مه کوه د بل سپکاوی مه کوه یو سړی د هرې پارټۍ دی د هغه لیډر نوجوانان دا مصیبت دی کې زیات مبتلا دي په زول په دروغو دا پسې پوت شیر کوي د دا وکړه او د دا وکړه بل ورځ یو کس تاسو به پیژنئ نوجوان یو کس چنده ورکړې ده د جیب یې راوالي چنده کېدي چې هغه ویډیو ریورس کړې ده نو د هغه چندې نه لاس رالي او په خپل جیب کې اچوي وایي دا د غلا کړې ده چندې پیسې والي ری د خدای مسلمانه 500 خلکو ته ګوري نو دا سیاسي اختلاف دې حد ته ورسېده چې موږ به خلکو سپکاوي کوو د خلکو پسې بیا دروغ وایو اختلاف سیاسي په خپل ځای ته چا مخالف سیاسي په خپل ځای اختلاف ساته خو ادب احترام دا پورې په زړه کې خامخا وي ته چا به سپکاوي نه کې ته چا به ذاتیات بالکل نه ټارګټ کې خصوصا د یو کس سر د یوي شاده ورپسې باډي لګولي زنانه علماء کرام پسې دا مصیبت زیات شروع دی ها علماء پسې ځکه پټکی ته نه ګورو ګیرې ته نه ګورو مونږه داغه نیکو اعمال ته نه ګورو بس یو ورکوټو کې اختلاف مو سره دی دا غي د وجه نه مونږ دومره د یو غټ عالم بیزتی وو اختلاف په خپل ځای بهشکه ساته و سره دا نه هم ساده بته بزان له پارټي په دغه ښکاری الله دې دغه سره چې ته په خوشاله الله دې تر آخرت کې وسره مرګري وساته مونږ اعتراض نشته خو قدر احترام پکار دی د چا سپکاوی نه دی پکار د چا بې ادبي نه ده پکار او دا دې شیز دی جبې او دې بې ادبي او دې شیز مونږ ډېر لوی نقصان راکړ محترم خفه کېږم زما استا بې مقصده د کور نه بار وتل هم بې مقصده دي او د خلکو سره ناست هم بې مقصده ده او بیا خبرې هم بې مقصده دي چې مونږ کینو د مسلمان په دې جواب باندې غیبت کو په دې عمل کې په خوا به خلکو وي زنانه صرف مبتلا دي اوس نارینه زیات مبتلا دي زنانه بیا هم سب مصروفیات دي بدل شوي دي اوس نارینه په دې غیبت کې شغلې کې په دې کې زیات مبتلا دي الله رب العزت تعالی ته جبې د حفاظت توفیق را نصیب کی د حیا جن د عزت جن د الله رب العزت تعالی ټول تر نصیب کی